د فیسبوک کنټین مونیټایزیشن د لپاره ځینې کسان کوشش کوي هغوی چې موږ ته به دغه سیټ اپ چې دی دا به څنګه میلاویږي او په هغې کې چې کوم اپډیټ راغلی دی نو د هغې په مطلب باندې ځینې کسان نه دي پوهه. ځینې کسان وایي چې موږ ته به اوس سیټ اپ چې دی دا میلاو شي. نو اول نمبر خو ځینې کوم چې نوي کسان دي او هغه سره نه پوهېږي نو اول نمبر خو تاسو خپل پیج چیک کوئ چې ستاسو دې پیج ته دا میلاو شوی دی که نه دی. ځینې کسان اکثر موږ ته دغه وښیي وایي موږ ته چې دی دغه میلاو شوی دی دا سیټ اپ چې دی دا میلاو شوی یا موږ ته کنټین مونیټایزیشن چې دی دا میلاو شوی دی. نو دا داسې نه میلاو شوی. اول به تاسو د خپل پروفایل ته راځئ چې څنګه خپل پروفایل ته راغلی نو دلته کې به دا ودي پټه او سپین لیکل به تاسو ته ښکارېږي. ستاسو د پیج چې کوم پروفایل دی یا ستاسو چې کوم پروفایل دی نو په دې باندې به زور وکئ. پروفیشنل ډسپورټ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې دا کولاو کوئ نو دلته کې خو اوس په هغې کې نوی اپډیټ هم په دې ځای کې راځي. کېدای شي تاسو د هغه نوی اپډیټ سره دغه شئ، کېدای شي ځینې ته میلاو شوی ځینې ته نه، لا موږ ته نه دی میلاو شوی. دلته به تاسو مونوټایزیشن ته چې دی دې ته به راشئ. مونوټایزیشن چې دی دا ځان سره کولاو کوئ. نو ځینې کسان وایي موږ ته سیټ اپ میلاو شوی دی. نو دا سیټ اپ چې دی دا په پاکستان کې میلاویږي او هر یو کس ته دا میلاویږي. نو دې ته سیټ اپ نه وایي، بل دا دلته کې کنټین مونوټایزیشن لیکلی. نو دا کنټین مونوټایزیشن ته دلته لیکلی وایي موږ ته دا میلاو شوی دی. ځینې کسان دا خبره هم کوي وایي موږ ته دا میلاو شوی دی. نو موږ د خپل سیټ اپ څنګه وکړو؟ سیټ اپ په تاسو ته الوي لکه دلته د کنټین مونوټایزیشن چې لیکلی دی څنګه چې له پاسه د سټار ته د اودي پټه او سپین لیکل پکې دي سیټ اپ یې پکې لیکلی دی. نو دغه شانتې که د کنټین مونوټایزیشن ته سیټ اپ لیکلی نو دا بیا تاسو ته سیټ اپ چې دی دا میلاو شوی دی. ځینې داسې نوي کسان دی سره په دې باندې پوهېږي نو او هغه وایي موږ ته دا شی میلاو شوی دی. نو دغه ته نه وایي، دلته کې دې ته لیکلی دی انوایټ اونلی ورته لیکلی دی. نو تاسو په دې باندې زور وکئ. چې په دې زور وکئ نو تاسو دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې تاسو ته لیکلي چې انوایټ اونلی لکه دا انوایټ پروګرام دی. خو کله چې دا اپډیټ راغی نو ځینې کسان وایي چې تاسو ویټینګ لیست ور واچولو تاسو ته به دا زر میلاو شي. نو دا ویټینګ لیست چې دی دا د هغو اپډیټ دی، دا هر یو کس ته میلاو شوی دی. دا داسې نه دی دا تا ته میلاو شو د دې سره ته چې دی ستا پیج چې دی دا به مونوټایز کېږي. د دې سره دا نه دی. دلته دا ودي پټه او سپین لیکلي دلته لیکلي دي وایي ته غواړې چې موږ ته دا نوټیفیکیشن د دې په ټایم باندې میلاو شي. نو موږ به باندې نوټیفای می چې دی په دې باندې به موږ زور وکړو. موږ سره د سکرین ریکارډینګ چې دی را بند شو به دې نوټیفای می چې دی په دې باندې به موږ زور وکړو. دلته کې په دې چې موږ څنګه زور وکړو نو دلته کې لیکلی دی چې ته ویټینګ لیست چې دی هغې ته ور واچولی شوې. خو داسې نه ده چې دې ته ور واچولی شوې او تا ته به ډایرکټ چې دی د کنټین مونیټایزیشن چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. ځینې کسان ته اوس په دې کې چې دی هلته کې دغه میلاو شوي دي کم دغه شرطونه چې د هغې دي هغه شرطونه یې په دې ځای کې ورکړي دي. نو که کومو کسانو ته هغه شرطونه چې شرطونه تاسو پوره کوئ نو هغه د دې ویټینګ لیست دي. دا ویټینګ لیست چې دی دا به تاسو ته د هغه شرطونو نه وروسته چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. بل دا کنټین مونیټایزیشن چې دی هغه خالي چې دی هغه په انوایټ پروګرام باندې د فیسبوک د طرفه ته انوایټ شوي نو هغه به ته یې دغه کېږي تا ته میلاویږي. ځینې کسان وایي چې د فیسبوک پیج وایرلي نو هغې ته میلاویږي. نو راځئ زموږ دا پیج وګورئ دا د ټول نه وایرل پیج دی. ښه تاسو ته خو په دې باندې دغه کم ښکارېږي دا د ټول نه وایرل پیج دی. که دلته تاسو وګورئ په دې ویډیوګان چې ډېر ښه په دې کې که تاسو وګورئ نو 15,000 فالور دی چې ایکس هم نه دي. په لږو ورځو کې موږ پوره کړی خو هېڅ هم نه دي. خو ویډیوګانې خالي وګورئ لاندې ویډیو د دې تاسو خالي وګورئ. د دې ویډیو چې دی دا موږ ورکړې ده 3 ګنټې مخکې ورکړې ده په دې 13,000 ویوز چې دي دا راغلی دي. دغه شانتې دا یو ویډیو چې دی دا موږ یو ورځ مخکې ورکړې ده په دې باندې 58,000 راغلي دي. تاسو ته به ښکارېږي په دې 33,000 راغلي دي او په دې چې دی 1,31,000 راغلي دي. څه ورځو ته تاسو کته شئ د دې 15 ورځې شوي دي په دې 61,000 راغلي دي او په دې باندې چې دی په شپږو ورځو کې راغلي دي 2,44,000 او دغه شانتې که دا پیج دننه تاسو ویزټ کړئ نو هم به تاسو ته ډېر میلاو شي. د دې چې دی په 8 دسمبر ورکړی شوي ده. زه چې اوس دا ویډیو جوړوم کې دا ویډیو بیا تاسو ته لیټ میلاویږي. نو په دې دی 1 ملیون ته چې دی برابرېږي لکه 9,59,000 چې دی په دې باندې ویوز راغلي دي. نو د وایرل که ته ووایې نو په 15,000 باندې په دې کې دومره ویوز راځي نو د وایرل کېدو شی هم نه دی چې ستاسو ویډیوګانې وایرل او تاسو ته به دغه سیټ اپ چې دی دا میلاو شي. نو سیټ اپ چې دی دا داسې نه میلاویږي هغه به د فیسبوک د طرفه تاسو انوایټ کړئ. د ځینې کسانو ویډیوګان چې دي نه چلېږي خو د هغې لپاره م انوایټ کړئ. بل دا د دغه ویټینګ لیست لپاره چې دی اوس هغو کې دغه یې ښودي دي نو کوم شرطونه یې ښودي نو په هغې کې 10,000 فالور چې دی دا مې ښودي چې ستاسو 10,000 فالور چې دی دا پوره شي نو د هغې نه وروسته به دغه سیټ اپ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو تاسو به خپل پیج باندې اوس محنت وکړئ ځکه چې د فیسبوک پیج کله مونوټایز شي نو د دې نه وروسته بیا تاسو چې دی روپۍ دومره نشي دغه کولی. لکه ستاسو پیج چې دی دا بیا مخکې نه شي تللی نو تاسو ته بیا روپۍ نشي ګټلی. نو چې کله مونوټایز نه وي په دې وخت کې تاسو محنت وکړو خپل پیج مخکې بوتلو لکه اوس په دې باندې هره ویډیو چې دا هغه به دې کې وایرلي او لکه د کم فالور چې دي د هغې نه سیوا راځي. که زموږ دا نور پیجونه وګورئ فالور چې پکې څومره دي هغې ته یې ما ویوز نه ورسي او د دې د فالور نه چې دی ویوز سیوا دي. ولې
چې دی مونوټایز نه دی. کله چې دی مونوټایز شو په دې باندې بیا دومره ویوز چې دی دا به نه راځي. دا د فیسبوک د طرفه چې دی دغه سیسټم هغو دا کړی دی چې کله مونوټایز شي نو بیا ویوز چې دی هغه کم کوي. نو د اوس نه تاسو په خپل پیجونو محنت کوئ چې کله درته سیټ اپ میلاو شي نو ستاسو فالور به ورته هم پوره شي، ستاسو هر سره چې دی دا پوره شي نو تاسو بیا د فیسبوک نه ډالر چې دی دا ګټلی شئ.